یو حب الوطن من الایمان یو شی را باندې بل راغو چې هغې ته مونږ او تاسو 14 اګست وایو د پاکستان د ازادۍ د دغه خطې د ازادۍ دپاره یو قدم اوچت شوی خو اوس دا نوجوان ته پته نشته دی نوجوان په دې خبردار نه دی او نه د دې نه ځان خبروي چې د هندوستان مسلمانانو د دې خطې دپاره څومره قربانیانې ورکړي کافي مسلمانان هغه شهیدان کړلی شو او زیات علما هغه جیلونو کې واچولی شول بیا چې په هغې باندې بس ونه کړلی شوه نو کافي مسلمانان چې هغه د ازادۍ شوقین وو چې مونږ ته یو بیله خطه یو بیل ملک یو بیله ځمکه میلو شي دا ځمکه د دې دپاره نه غوښتلی کېده دا څه چې نن مونږ کوو د دې دپاره مونږ دا ځمکه نه وه غوښتې زمونږ علماو د دې دپاره جیلونه او په لاسونو او په خپو کې سنبې نه وي برداشت کړې زمونږ هغه مسلمانانو خویندو میندو او دغسې هغه مسلمانانو نوجوانانو او مشرانو هغې شهادتونه د دې دپاره نه ورکړي دا نن چې مونږ څه کوو نن مسلمان خو په دې باندې خبر هم نه دی او ځان خبره هم نه چې دا ملک دا خطه د څه دپاره اخیستلی شوې وه دې دپاره چې مونږ د انګریز د کفري قانون نه د کفر او د جبر د قانون نه خلاص شو د هغې د غلامۍ نه خلاص شو او د الله د غلامۍ پټ هغه په غاړه کې واچو دې دپاره دا ملک وګورئ د تاریخ کتابونه وګورئ د اسلم شیخ پوری سے پکار وګورئ بر صغیر پاک و هند کا یادگار وګورئ دغه سے برطانوي سامراج وګورئ دغه ټول چې څومره ظلمونه شوي دي نو په هغه موقع باندې چې کله آواز ولګېدو د بیلې خطې چا به چې آواز لګولو بس هغه به په چړو باندې والي کېدل دوه غلامان ملکونه په هندوستان کې یو غلام ملک هندو او سکھ چې دا یو مسلمان ملک یو مسلمان خلک دا دوه قومونه هندو سکھ او دغه چې کوم دی مسلمان دا دواړه قومونه غلامانو د انګریز څه د دې طرف نه او دا ټولو مکملو خو یو غلام قوم را پاسېدو د بل غلام قوم سره هغه حشر کو چې د دنیا په تاریخ کې به دغه حشر چاته ملو نشي د دنیا کتابونه وګورئ دنیا به تباه کېږي جوړېږي به تباه کې انقلاب به راځي تباه کېږي به جوړېږي به دا به کېږي تر قیامته به روان وي لکه د فرانس تاریخ وګورئ د روس تاریخ دا مشهور تاریخونه دي چې په هغې باندې دا روس څنګه الټه شوی دا فرانس پې څنګه الټه شوی د هغې ظلمونه مشهور دي خو هغه ظلمونه چې مخې ته کېدی او د هندوستان د مسلمانانو ظلم مخې ته کېدی نو دغه ظلم ته 100% بره لاړ شي ځکه سټرای لایف د دغه وخت کې د لندن د یو ټراف منیجر دی هغه حالات بیانوي هغه وایي زما په دغه ورځو باندې د کراچۍ نه سفر و په 24 اګست باندې 10 ورځې شوي د 14 اګست 1947 نه بعد په 24 اګست باندې هغه د کراچۍ نه سفر و لاهور ته د لاهور نه دلی ته وایي د کراچۍ نه تر لاهوره خو مې سفر وکړو وایي دغلته زمونږ ګاډی 10 غنټې لیټ شو وایي ما وکتل چې ولې لیټ شو ځکه هغه طرف نه د مسلمانانو یو ټرین راوتی دی چې زر کسان هغې کې سیټ بای سیټ راځي نه په هغې کې ډبې دي زر کسان ورکې سیټ بای سیټ راځي او هغه حالاتو تاریخونو لیکلي دي چې هغه ورځو کې به دا مسلمانان په چتونو د ټرین هم ناست ځان به د خپلې خطې ته را رسولو چې مونږ ته د الله د نوم یو ملک میلاویږي او زمونږ لا او زمونږ سپرین لا هغه به هلته کې قرآن وي هغه به هلته د محمد رسول الله سنت وي خلک په خوشحالۍ باندې دلته راتله مولانا عبدالله صاحب دغه جنډه جوړه کړې وه او شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه او ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه په مشرقي او مغربي پاکستان باندې دا لهر وکړې وه دا د علماو قربانیانې دي نو دې بیانې وایي ما هغه ټرین وکتلو چې د دې وجې نه زمونږ سفر لیټ شو وایي هغه ټرین نه وینې را روانې دي الان کې هغې نه بعد هم ګنټه سفر شوی وینې ترې راخوشي تپوس شو وجه څه ده وایي دا دلی نه چې رووتل او د پاکستان خطې ته لږ مزل پاتې دی
په دغه ځای باندې زمونږ د ټرین هغه سره لاس کې سره موټی ورته وي زنځیر راښکلی شو. د ټرین ودرېدو سره سکان د چړو او د تبرونو او د تورو چې څه ول سره په لاس وو هغې سره یې راغروال. په مسلمانانو کې صرف 3 کسان په ټرین کې پاتې، نو ټول بې دردۍ سره شهید کړلی شي. وایي د هغې نه علاوه چې کله زما لږ سفر وشو دلی ته نږدې شم، په دلی کې مې وکتل چې دی د غواګې په دې ګاډي کې مسلمانان مړه پراته دي، د کومو بدنونه شلیدلي دي، د کومو خپې کټ شوي دي، د کومو سټونه کټ شوي دي، دی راچولی دي په دې غواګې ګاډي کې. دا دلته چې پکې خلک سوټي موټي چلی په دې کې راچولی دي او یو لوی ډیرې دی د مسلمانانو د مرګونو پروت دی په هغې باندې ورچوي. وایي دی کې یو کس دی خپې کټ دی خو لا ژوندی دی، حیات ورته ملو دی، اوړي را اوړي. وایي دغه د انګریز پاسداران د سکھ او د هندو چې کم پولیس او د هغې کم فوج و د دې په مدد سره دا ټول شو. اګاډې به یې راډک کو روبېړو د علاقو نه د کلو نه او دغه ډیری باندې به یې ورلړه کو. پوره د یو غونډۍ جوړه شوې وه د مسلمانانو. وایي دې نه هغه اړه مې وکته یو زمیندار بابا دی د هغه مرۍ کټ شوې ده، خو لا ازیره سات پکې حیات شته، ژوند شته او خپې وهي. وایي په دغه حالاتو مې چې وکتل دی خوا ورته سپي ولاړ دي، هغه طرف ته ورته کارغان او ټپوسان دي په ونو کې. وایي کله به چې مسلمان نه ساه ووتله بس زناور به پرې راغه، خښ کړي هم نه دي، بس د زناورو شکار به شنو. دا ملک دومره په سخته ملو شوی دی، پوره تاریخ ته چې ورسي سوچ به دې نه مني چې د مشرانو د دې ملک دپاره کمې قربانیانې ورکړي. نن زمونږ نوجوان وي مړه بس ګډېدل دي نچېدل دي، به دې ته ازادي وایي که نه. دا ازادي خو تا ته هندوستان کې محاصله وه، هلته هم ګډېدی شوي. بېجابه کېدل دي، دا بېجابه کېدل خو هغه انګریز تا سرې منودل چې بربنډ ګرځېدی. دا ګانې بجانې ویل دا خو انګریز منودل. انګریز خو د الله نوم نه غوښتو، انګریز خو د الله د کتاب آواز نه غوښتو. انګریز که نه غوښتو تا چې کوم د محمد رسول الله نوم اغشتو دغې نه غوښتو. انګریز خو ستا مسجد نه پرېښودو، ستا مدرسې نه پرېښوده، ستا خانقې نه پرېښوده. ستا دینداره خلک چې هغه تا ته وایي چې الله ستا رب دی، دغه خلک یې نه غوښتل. نور دغه کوم ازادي چې مونږ دلته وایو ازادي ده، دا خو هلته محاصله وه. انګریز خو په دې نه خفه کېږي چې ته بربنډ وګرځې، بل انګریز خو په دې نه خفه کېږي چې ته خوراک سکاک کې یا ته سفر کې یا ته بېجابه ګرځې یا ګانې بجانې دي. اورېدلي هم دي په میډیا به هم راغلي. زه خو دا میډیا ډېره نه ګورم، د هلکانو راته چې په هره کوڅو په هره لار کې به مونږ یو داسې ځای کلوکو چې هر نوجوان سره به رباب وي په لاس کې. دا مور له ورکه دا رباب چې هلته کې هغې ټنګوي او ته ورته ناست اوسې، یا مور ته وټنګوه یا دغسې خویندو ته خپلو ته وټنګوه. زمونږ میندې خویندې محفوظ دي، هغه ستا غونته نه دي. د پلیت انسان پلیت سوچي. دا زمونږ وزیر خارجه او وزیر دفاع دغه چې کم دی دا نور چې کم د وزیران جوړ کړي دغه ټپوسان دا خبرې کوي. وایي چې د هر نوجوان سره بیا ته میډیا والا راغلی تپوس دي وي کوي، ورته زه خو په دې شرم نه محسوسوم اوس هم. نو دا هماغه د ډم اولاد او د ډم نسل او د ډمتوب پارټي جوړه کړې ده. هسې تاسو غواړئ چې ستاسو بچي سره ګیټار په لاس کې او په دې لارو کې ګرځي؟ څوک به غواړي چې زما بچی ګیټار وایي ګانې وایي او کور ته په جانګي کې راننوځي؟ څوک غواړي؟ والله کې یو سړی هم غواړي. دا وایي خپلو بچو له ورکه، خپلو بچو ته یې ورکه چې هلته کې ستا کور کې ډګۍ او ورته دې ښځه او بچي دې ورته ناست دي، لوڼه دې ورته ناست دي. خپلو لوڼو باندې مې زده که. زمونږ نوجوانان د دې دپاره نه دي چې زمونږ نوجوانانو ته به توس ګیټارې ورکې او په هره کوڅه کې به ولته ګیټار کلپ وباسي، د دې به خپل پیرټي وي. دې ته نور څه ملو نه شو. په خلکو باندې د ګرانۍ کم حل راوستو، د بجلی د پې کم حل راوستو، اوبه دې هم په خلکو باندې خرڅېږي او حالات بیا دغه بیانې چې اوس ورته دا لاس کې ورکوم. یعنی اوس نوجوان دومره سرکشه کې چې هغه کم لږ برکت او لږ رحمتونه د په کور کې د رزق د ګټلو د وجې نه، د یا د فکرمند کېدې د وجې نه، یا د الله د نوم اغشتو د وجې نه پاتې چې هغه رحمتونه او برکتونه هم تې وباسي. اوس د الله رحمتونه هم زموږ په کور کې نه پرېږدي. نو بهرحال دا ملک د دې ډمتوب دپاره نو آزاد شوی چې دا ملک د دې ډمتوب دپاره آزاد شوی. دې ته والله کې پته هم شته د دې ملک د تاریخ. الله دې مونږ او تاسو ته عمل